بیا یې مور ورته وی ولکه حسنین دا دې څه وکړل؟ مور ته یې تماچه مخامخ کړله، مور یې وویشتله. نو هغه مور یې چې بېهوشۍ ته تله، د کور خلق ترنه ګیر چاپېره ولاړ دی، نو د کور دې خلقو ته وایي زما د حسنین بچي ته څه مه وایه، دی له ماشوم دی. خلقو خو راله بچي بېلارې کړل. هغه د دیر د جندل هغه نوجوان هلک چې خپل پلار پسې یا بله شپه تماچه راواخیستله، پلار یې ترنه موبایل اخیستی و او په موبایل به یې ټیک ټاکې کولې، خپل پلار یې وویشتو. او بیا یې مور ورته وی ولکه حسنینه دا دې څه وکړل؟ مور ته یې تماچه مخامخ کړله، مور یې وویشتله. نو هغه مور یې چې بېهوشۍ ته تله، د کور خلق ترنه ګیر چاپېره ولاړ دی، نو د کور دې خلقو ته وایي زما د حسنین بچي ته څه مه وایه، دی له ماشوم دی. زار شم د مور او د پلار د شفقت نه او په خپلو بچو باندې د محبت نه، خو دا دغې نهج ته چا ورسو؟ دا د پلار بې توجهۍ او بې رغبتۍ ورسو. دا پلار چې نن په وینو کې سور سالو په کفن کې پروت دی، دې کې د خپل قصور هم شامل دی. کو دا بچی نیک ماحول ته کېنولی وی او دې قرآن ته کېنولی وی، دې دین ته کېنولی وی، د به نن دا ورځ چرته هم نه لیدله. خلق زمونږ او ستاسو په معاشرو کې د نشو مرکزونه راته کولاو کړي دي. بچی وړوکی ماشوم بچی راله په نشو باندې راړی. زمونږ سره دلته زمونږ د کلي نه بهر ما ته یو تنظیم والی وی مفتی صاحب، مونږ ستاسو په کلي کې یو ماشوم بچی د آیسو په نشه کې ککړ، دا مراټینکو د بټخیلې د هغې د منشیاتو د علاج هغې اسپتال ته بوستو. مفتی صاحب وی د تعجب خبره دا ده د هغې ماشوم عمر و 14 کاله، چې په کومه زمانه کې د 14 کالو ماشومان په نشو راوړېدل، په هغه زمانه کې ستا بچی په رمضان شریف کې په مصلا مخې ته ودرېدلو او تراویح یې شروع کړلې او الف لام میم نه تر والناس پورې د قرآن ختم وکړو، او ستا ژبه بیا هم د علماو د غیبت نه نه قلاریږي. نو موږ نور څه وو؟ بس کې که نه اوس هم معاف کوي. خلقو خو بچي هغه یې درله کدړاګان ترېنه جوړ کړل. خلقو له د بچو نه څه څیزونه جوړ کړل. دا د علماو دا احسان خو ومنئ که نه؟ دا وګوره دې ماشومانو ته وګوره، دا د دغې علماو محنتونه دي چې ستاسو په بچو باندې کوي. بس زمونږ دغه محنت دی او ستاسو خپله خوښه ده. الله رب العالمین به د خپل دین محفوظ ساتي. او دا علما چې ستاسو په کلي کې کوم محنت کوي، دا نوجوانان او دا کشران علما، د دې حوصله افزایي کوئ، دوی ته شاباش ورکوئ او د دې تسلي کوئ. د دې حوصله شکنی مه کوئ چې د دین دا محنتونه دا جاری وي. الله رب العالمین دې دا مدرسې نورې هم شاده او آبادي ولري.